السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه افسرعلي. امید کوم چې تاسو به روغ جوړ یې. په الیکټریک اینډ بزنس 24 چینل کې تاسو ته په خیرلی او هرکلی وایم. انشاءالله په نننۍ ویډیو کې به موږ د چین چارجر باره کې زده کوو چې موږ ته به څنګه پته لګي چې یاره زموږ د چارجر چې کوم دی دا ټیک دی او که خراب دی. نو دا موږ سره 60 امپیر 10 امپیر او 20 امپیر چارجر چین چارجر دي. د ټولو نه مخکې به چې تاسو چارجر چک کوئ نو اول به پلس ته ماینس ته بیټرۍ ته واچو. چې دا لایټ کله آن شي نو تاسو ته دا پته ولګي چې زموږ د بیټرۍ طرف نه چې کوم دی نو زموږ چارجر ټیک دی. د هغې نه بعد بیا موږ په بجلی کې سوچ ورکو. نو د دې طرف هم تاسو وګورئ زموږ چارجر ټیک دی، مطلب لایټ یې آن کو. نو اوس به موږ دې ته پلس ماینس ور واچو. نو دا تاسو وګورئ ستنې بره کړه او لایټ سور کو او پنکه چې کم ده نو هغه روانه کړه. نو مطلب زموږ چارجر چې کم دی نو هغه د دوانو سایډونو نه ټیک دی. همدغه طریقه چې کم ده نو د 20 امپیر چارجر هم ده. نو 20 امپیر هم تاسو په دغه طریقه باندې چک کولی شئ. د بیټرۍ ته اول کلیپونه ور واچو. نو دا تاسو وګورئ دا چارجر هم زمونږ ټیک دی، مطلب ستنې بره کړه او لایټ یې آن کو. د 10 امپیر په لحاظ سره 20 امپیر په دې باندې بهتر دی چې یو خو دغه غټې بیټرۍ ته کار کوي، مطلب 150 پورې بیټرۍ دا چارج کوي د 185 50 هر قسمه. بل په دې کې خو خبره ده چې په دې کې دا والیم لګېدلې، مطلب چې څومره ستاسو بیټرۍ وړي هغه مناسب تاسو په دې باندې چارجنګ کمولی او تیزولی شئ. د دې نه د چارجنګ کمیږي تیزیږي، مطلب که تاسو سره 100 بیټرۍ نو تقریبا په نارمل باندې دا چلولو پکار دي. نو دا د دې 20 امپیر د چک کېدو طریقه ده، مطلب چې دا لایټونه به آن کوي دواړه نو ستاسو چارجر ټیک دی. اوس موږ سره دا 60 امپیر چارجر دی. نو دا اوس مونږ چک کوو چې یاره د بجلی او د بیټرۍ دواړو سایډونه. نو دا تاسو وګورئ د بیټرۍ سایډ نه دا ټیک دی، مطلب 24 او 12 لایټونه دي دواړه ولګول. نو اوس مونږ دې له پاور ورکو، مطلب د چارجنګ لایټ او دا یې مړه دي. نو اوس چې مونږ سوچ ولګو دا تاسو وګورئ اول پاور لایټ آن شو، بیا هلته کې ریلی ټک وکړو، ټک اواز وکړو او د هغې سره چې کوم دی نو دا چارجنګ موډ ته وړی، مطلب شین لایټ یې آن کو. نو دا او شاته پکې چې کوم دی نو هغه یې هم آن کو. نو مطلب دا چارجر زمونږ ټیک دی. اوس کو چېرې ستاسو په بیټرۍ کې چارج بالکل نه وي نو بیا به دا چې کوم دی نو تاسو چې بیټرۍ ته کله کلیپونه واچوئ نو د دې به چې کله لایټونه آن نشي د بیټرۍ طرف نه، مطلب په بیټرۍ کې کرنټ بالکل نه وي نو دا لایټونه ظاهره خبره چې بیا به نه بلیږي. چې کله دا نه بلیږي نو د دې په وجه باندې به بیا د 60 امپیر چارجر چې کوم دی نو دی خو ډایرکټ چارجنګ ته وړي، خو 10 امپیر او 20 امپیر چارجر چې کوم دی نو دا بیا چارجنګ موډ ته نه وړي، مطلب چې تر کومه پورې په بیټرۍ کې دومره چارج نه چې هغه د دې د وړوکي لایټ آن کړي نو تر هغې پورې بیا دا چارج چې کوم دی نو دا چارجنګ موډ ته نه وړي. نو مطلب په بیټرۍ کې دومره چارجنګ پرېښودل پکار دي چې یاره کم از کم د ډیډ اسم چې بیټرۍ ډیډ شي نو هغه بیا ډېر په مشکله باندې چې کوم دی نو تیزاب بدلول ورته غواړي او په چارج کول به غواړي په 24 ولټ چارجر باندې. د هغې نه پس به چې کوم دی نو دا پاسې یا به بیټرو والا وړي هغې به په هغه غټ ماشین باندې 24 ولټ کرنټ ورکوي او د هغې نه بعد به بیا دا کارآمد کېږي او سره دې پلیټونه هم خرابېږي، کمزوري کېږي. نو کوشش دا پکار دی چې بیټرۍ کله تاسو ته پته ولګي چې یاره کرنټ پکې بیخي کم شو، مطلب پکې ډېر سلو شو نو بیا پکې بندولو پکار دی. د هغې نه علاوه کو چېرې ستاسو د بیټرۍ د غاړې لایټ نه آن کېږي، مطلب تاسو ته پته چې بیټرۍ ټیک ده، زموږ چارج هم ټیک دی او بیا هم چارجنګ موډ ته نه وړي، مطلب کرنټ پکې کم دی بیټرۍ کې، نو دې سره بیا 12 ولټ پکې چې کله ولګي نو د هغې په ذریعه باندې بیا چې کوم دی نو دا چارجنګ موډ ته وړي او 15 منټه دپاره ورسره پکې لګول پکار دي. د هغې نه پس چې کوم دی نو چې کله 15 منټه بعد دې ته لږ ډېر چارج بیټرۍ ته لاړ شي نو د هغې نه بعد بیا ترېنه پکې بندول پکار دي، مطلب نو بیا به دا بیټرۍ په خپل سمې باندې ډکه شي. نو په دې طریقه باندې تاسو ته دا پته هم لګېدی شي چې یاره زموږ چارجر ټیک دی او کو خراب دی، او بل کو چېرې
بیټری تاسو ډیټ شي نو په دې طریقه باندې تاسو چارج آن کولی شئ. نو امید کوم چې تاسو بعد چانه چارجر باره انفارمیشن باره کې زده کړی کو. ویډیو خوښی نو ملګرو سره شیر کړئ. زموږ الکتریک اینڈ بزنس 24 چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن بټن ضرور وهئ چې زموږ د ملګرتیا دغه شان جاری وي. د الله پامان.